د دې لپاره موږ دا پروګرام خوځولی و چې زموږ په دې زندګۍ کې اهم مسایل دي چې د هغې نه موږ خبر نه یو او د هغې نه چې دی موږ لرې یو اگر چې هغه په دې زندګۍ کې ډېرې اهمې مسلې دي. د سرسایې په باره کې اهم سوال دی، آیا جی د سرسایې دا پیسې دا د اختر د منځ نه مخکې لږ ساعت مخکې ورکول پکار دي که نه یا روژه شروع شي په 15مه په 10مه 20مه په دې باندې ورکول دا صحیح دي که نه جي؟ د سرسایه پیسې په انسان حکم کله ورته متوجه کیږي، واجب کیږي په کله چې د اختر سبا راوخیږي. د اختر د سبا سره په انسان واجب کیږي او ورکولې کله شي نو ورکولې مخکې رمضان کې شي او اخیری حد څه دی د اختر د مانځه نه مخکې، د اختر د مانځه نه وروسته کوي نه. حدیث کې راځي چې د اختر نه مخکې ورکړه، د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکړه، فهي زکات مقبوله، دا زکات دی او د الله په دربار کې قبول شوی دی. او کو چا د اختر د مانځه نه وروسته ورکو فهي صدقه من الصدقات، بیا د عامه صدقه شي، اجر او ثواب کې کمی راځي. باقی دې ته زکات ویل شوی دی. احادیثو کې زکات ایډوانس انسان ورکولی شي، نو په ټوله روژه کې انسان سرسایه ورکولی شي. سایه چې دی دا به یو کس له ورکوي که نه بیل بیل کسانو له ورکوي؟ د سرسایه بهتره طریقه دا ده چې د یو کس سرسایه یو مسکین له ورکړی شي. خو کو داسې وکړو چې د یو کس سرسایه ده مثلا او دا یې نیمې کړلې، نیمې یو غریب له ورکړې او نیمې بل غریب له ورکړو، نو بیا هم سرسایه وشوه. امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي. ښه جی که یو کس بهر ملک کې وي نو چې هغه پاکستان کې سرسایه ورکوي نو د هغه ملک هغه به ورکوي که نه د پاکستان سرسایه؟ ماشاءالله دا ته اوس بار بار کېږي او په دې باندې زما کلیپونه په میډیا باندې گردش ډېر کوي. زما مستقل په دې باندې کلیپونه شته، زمونږ په دې پیج باندې هم شته، هغه هم وګورئ. او د دې باره کې خبره دا ده چې کم مسافر په کم ځای کې اوسېږي د هغه ځای اعتبار به هلته چې کم د سرسایه څه ریټ دی هغه به ورکوي. مسافر به چې کم ځای کې اوسېږي د هغه ځای ریټ به لګوي او مسافر د ده چې کم نابالغه بچي دي د دې به هم د هغه ځای د سرسایه ریټ لګولی شي کم ځای کې چې دا اوسېږي. اگر چې د ده دا نابالغه بچي دلته پاکستان کې اوسېږي، کم چې بالغه بچی دي زنانه ده نو هغه به د دې ځای سرسایه ورکوي. کم چې نابالغه دی او مسافر دی هغه به خپله سرسایه او د بچو سرسایه د هغه ځای دی ورکوي. بیا دله اختیار دی که د هغه ځای نه دلته غریبانانو ته رالیږي هم جایز ده او کالته غریبانانو له ورکوي هم جایز ده. کم انسان چې صاحب نصاب نه وي، سپین دا مرګره وی چې یو کس صاحب نصاب نه، مقصد دا دی 2.5 تولې سره زر سره نشته یا 2.5 تولې سپین زر سره نه یا د دې قیمت سره نشته، دا سرسایه ورکولی شي او کنه بهشکه ورکولی شي، اجر دی پکې، ثواب دی پکې، خو دومره ده چې په واجب نه ده. کو ورې نه کړه نو ګناهګار نه دی. ښه جي سایه کله ورکول ضروري دي؟ ما تاسو ته ویل سرسایه به د اختر د مانځه نه مخکې ورکول ضروري دي. بهتره دا ده چې انسان په روژه کې ورکړي د دې لپاره چې د مسکین غریب حاجت په وخت باندې پوره شي. هر ځای کې دا غذې د غنمو حساب دی کوي، دا غذې چې کوم خوراک دی د هغې حساب به کوي. دلته موږ د دې ځای د غنمو حساب کوو، هلته به هغې دا غذې د غنمو حساب وکړي. پاو کم 2 سیره غنم دی هلته به هغې حساب ولګي، دکان ته به لاړ شي، هغه حساب باندې به د غذې سرسایه وایي. بل جي دا یو اهم سوال دی چې آیا دا کم کس چې په بهر ملک کې دی به خپله سرسایه ورکوي د هغه ځای په حساب سره، خو د ده سره نور داسې کم تړلي خلک دي چې د هغې سرسایه به هم د هغه ځای په حساب؟ ما تاسو ته مخکې ویل، مخکې سوال جواب تیر شو چې دا انسان به خپله سرسایه او د خپل نابالغه بچو سرسایه د هغه ځای ورکوي. بل ملګري سوال کړی دی سرسایه خپل خور لا یا رور لا یا کافر له ورکولی شي؟ سرسایه خپل خور له ورکولی شي، رور له ورکولی شي، کافر له نشي ورکولی. سایه ته یو کس له پروژه کې ولېږي خو هغه ته د اختر نه پس میلاو شي، نو آیا دا سرسایه وشوه د دې ثواب میلاو شو که نه؟ ستا د لاس نه چې ووتله تا ولېږله په لاره باندې لیټ شوله نو ستا غاړه ازاده شو، ځکه ستا لېږلې ده هغه ته لیټ رسېدلې، په دې ته نه ګناهګارې.
ما کم زنانه چې هغې سره وسایل نه پیسې اوس نه په هغې باندې واجب نه ده هغې واجب نه ده که خاوند سره احسان کوي احسانن یې ورکولی شي خو شریعت کې په خاوند نشته چې زما سرسایه په تا راته به ورکړي په هغه باندې نشته دي د خاوند د مالدارۍ د وجې نه په ښځه باندې سرسایه نه واجبېږي د ښځې د مالدارۍ د وجې نه په خاوند سرسایه نه واجبېږي ښځه مالداره ده خاوند یې غریب دی ښځه به سرسایه ورکوي خاوند به نه ورکوي خاوند مالداره دی ښځه غریبه ده خاوند به ورکوي ښځه به نه ورکوي یو خاوند دی هغه وایي زه ستا سرسایه مور کوم د دې بالغه بچو مور کوم د دې نابالغه بچو مور کوم صحیح خبره ده په دې کې چې د ګاونډي دی مصور کړي یو د شریعت حکم دی د شریعت حکم دا دی چې په سړی صرف خپله سرسایه ده د خپلو نابالغه بچو احساناً چې د چا دی ورکوي ورکولی شي ناسب چې اکثر خلک سرسایه امام له ورکوي دا صحیح دي که نه امام چې غریبي د نورو خلکو نه امام زیاته حقدار دی ځکه امام تا ته مونځ کوي تا ته دین کوي تا ته غریب ځان تړلی دی او ته تمام ورځ دنیا ګټي او هغه کم نور تعاون مو سره نه کوي زکات هم نه ورکوي تنخوا مو نه ورکوي سرسایه مو نه ورکوي نو دا خو څه مار نه دی دا به هم څه خوراک څښاک خو کوي که نه نو پکار دا دی چې که چېرته امام غریب دی نو هغه د زکات هم زیات حقدار دی د سرسایه هم حقدار دی دا به ورته په تنخوا کې نه حسابې چې تا امام له تنخوا مثلا 10,000 روپۍ مقرر کړي او ته پکې د سرسایه پیسې ورته حسابې چې په 10,000 کې حساب کا یا ورته د زکات پیسې په تنخوا کې ورته نشي حسابولی که هغه غریب دی نو ورکوله که چېرته مالداره دی نو دغه به غریب مسکین له ورکوي د هغه چې کومه تنخوا د هغه به هغه له ورکوي یو کس مزدوری کوي او سونا یې هم نه وي نو په دې سرسایه به شته که نه ورکوي به که نه دي یو انسان چې مزدوری کوي که صاحب نصاب دی خو سرسایه پې واجب ده او که صاحب نصاب نه دی نو سرسایه پې نه ده واجب چې د ښځې څومره عمر یې شوی وي نو کور والی یې سرسایه ورکولی شي د خاوند په کور کې کومه ښځه چې هغه بلوغ ته ورسېدله د بلوغ نه مخکې د هغې سرسایه په پلار ده کله چې بلوغ ته ورسېدله که دا په خپله باندې د نصاب مالکه ده دا به خپله سرسایه په خپله ورکوي که د نصاب مالکه نه ده نه په خاوند شته نه په پلار شته